أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن د فهم قرآن کلاس ته پرونی درس کې د مالک یوم الدین وضاحت شوی وو. مالک یوم الدین پورې د الله تبارک وتعالى صفات هغه ذکر شو. اوس عاجزی د بنده ذکر کوي. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سرا د دې د مخکې سره ربط یو ربط دا دی چې مخکې اسماء حسنا ذکر شو. د الله په دې نومونو باندې عقیده مضبوطه کا نو بیا عبادت د الله کوا. ځکه چې چرته په دې اسماء او صفات باندې عقیده برابر نه وا نو بیا د عبادت فایده نشته. بیا هر قسم عبادت هغه قبول نه دی. نو ځکه اول اسماء حسنا ذکر شو پنځه: الله، رب، رحمان، رحیم اور مالک. دویم ربط دا دی چې احکام په دوه قسمه باندې دي. یو احکام علمیه دي او یو احکام عملیه دي. یو علمی احکام دي یو عملی احکام دي. نو د ایاک نعبدو مخ کې دا احکام علمی دي او ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا عملی احکام دي. څه مطلب؟ دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم په دې به څنګه عمل کې دا غیب علم زدکه چې رب څوک دی، مالک څوک دی، الله څوک دی. اوس ایاک نعبدو نو عبادت عمل دی. او دا خبره ده چې دا عمل نمخ کې با علم پکاري. ذکر مخ کی علمیه احکام ذکر کا اور بعد کی عملی احکام ذکر کا. فدی غرض سرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بابم قائم کرے باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. د عمل او وینا کولو نه مخکې علم حاصلول.
استاد ته د یو حکم د هغې پوهې نه حاصل او ته لګیای د دې بدله زه یو مثال ذکر کم دوه وروڼه وو یو ښایسته عالم و هغه بل هسې نیک انسان علم ورسره نه و دا عالم روري چېرته تللی و بل خوا چې راغی دا ډېر نیک صالح بې علمه رور چې و ډېر سخت خفه و دلګیر و پریشان و دا عالم رورو تی تو ډېر خراب شوی دا ولې ورته وی تا ته څه پته ده وروره ته خو تللی وې بیا زمانه یو عظیم الشانه ګناه شوې ده ګناه رانه دا شوې ده چې زه د کمرې نه بار راووتم نو یو منګک مې له خپې لاندې راغی هغه مړ شو نو زه خفه وم چې خدای وم وبخي او که نه دا دونه لوی جرم رانه شوی او دا دی اوس به هم جیب کې راغستی دی هغه منګکې په ګوتې کې اچولی و دا 15-20 دنې په جیب کې ګرځاو دې سره یې مونځونه کول هغه وی که دا زه ښه کار کوم لکه دا خو ګنده څیز دی په جیب کې اچولی نو علم ورته نه و په دې وجه مونږ چې هر یو عمل کوو چې مونږ ته د هغې علم وي بعضې ملګري د یو خبرې علم ورته نه یو ته به وایې دا مفتي اعظم او مفتي هند راغلي نه د هر یو عمل علم پکار دی نو دې دپاره دلته کې مخکې احکام علمي ذکر کا او رستو ورپسې احکام عملی ذکر کا فإياك نعبد وإياك نستعين سره دلته بل یو خبره د هرې ژبې یو خپل ګرامري او خپل اصولي لکه مونږه په پښتو کې وایو ما اوبه اوسکلې څنګه وایو نو دا ما فاعل دی دا اوبه مفعول به دی او دا اوسکلې فعل دی نو په پښتو کې پکې فاعل مخکې ذکر شوی سبجیکټ اوبه ورپسې ابجیکټ ذکر شو او غور فعل آخر کې ذکر شو همدارنګه په اردو کې میں نے روٹی کھایا نو دا میں فاعل شو روٹی مفعول شو کھایا فعل شو او په عربی کې دا څه نه دي په عربی کې اول فعل بیا فاعل بیا مفعول لکه ضرب زید عمرا ضرب او خو زید امر لرا نو فعل اول راغی بیا فاعل بیا مفعول اول ورب بیا سبجیکٹ بیا ابجیکٹ اوس دلته ایاک نعبدو دلته د عربی چې کوم قاعده ده چې اول فعل بیا فاعل بیا مفعول هغه شانتي نه دي شوي دلته اول مفعول به اول هغه ابجیکټ ذکر کړی لکه دا نعبدوک پکارو چې موږ ستا عبادت کوو نو هغه کوي مخکې کړی ایاکا دا ایاکا مفعول به مخکې ذکر کړی او فعل فاعل رستو ذکر کړی نو دلته به تاسو یو قاعده یاد وساتئ چې په عربي ژبه کې کوم ځای کې دا مفعول به مخکې ذکر شي نو دا حصر او اختصاص پیدا کوي او چې موږ د دې معنی کوو تاسو ته پته ولګي دا نعبدو کما نه ده موږ ستا عبادت کوو او دا ایاک نعبدو مونږ خاص ته عبادت کوو دا خاص معنی چې دا ایاک مخکې ذکر شو نو دا معنی مونږ د دې ځای نه وکړه خبره سمجھ ته راځي که نه که خیال که سر هم په اخلاص نشه ایاک نعبدو دې ته د ایاک نعبدو
علماء د معانی وی تقدیم د ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص. پدې وجہ امام مدارک چې معنا کوي د ایاک نعبد و نخصك بالعبادت ولا نعبد غيرك. امام نسبی تفسیر مدارک کے معنی کئی نخصک بالعبادت مونتا با عبادت سره خاص کو د بلچا عبادت نکو. عبادت د الله حق دی د بلچا عبادت بنکه او رکوع عبادت دی کنه رکوع بلچا ته رکوع نه کې ښا دې بل چاته رکوع کې السلام علیکم بل چاته په سجدم نه کې نظر او منختم عبادت دی. دا ضروري کې ان نظر عبادت نظر هم عبادت دی. ایاک نعبد یا الله مون خاص تا عبادت کو. عبادت ستوي دا عبادت ډیر تعریفات شوي دي او ډیر وضاحت شوي دي مونږ ته خلاصه بیانو. عبادت کې اول دو خبرې عبادت کی اول دو خبری دی انتہائی عاجزی دویم انتہائی تعظیم. خو صرف دے عاجزے او تعظیم دیتا عبادت نشی ویلی دے سره دو خبری نوری دی نو پا عبادت کی بسلور خبری شی. دو خبری کمی عاجزی او تعظیم. په دې عقیده سره دا چې چاته عاجزی کوم دې زما د هر حال نه خبر دی او دې ما ته په نقصان را کولو قادر دی چې دا څلور خبرې شنو دا عبادت شو. کمه د چا د پاره انتهایی عاجزی او تعظیم کول سره د دې عقیدینا چې دې په غیب پویږي زما د هر حال نه خبر دی او دې ما ته نفر را کولی شي اولاد را کولی شي او دې ما ته نقصان را کولی شي. دا عبادت استاد وګوره زمون پر معاشره کې په خوا په زمانہ کې دا زنانه با د مشرانو له پخپو پریوتی نو دا انتهایی عاجزیم و انتهایی تعظیم دا کار نارواو. خو دې سره د زنانه کافره نشوه مشرکه نشوه ولی د دې خدا عقیده نه و چې دې ما ته اولاد را کولی شي او ما ته دې ټکر را کولی شي او زما د هر حال نه خبر دی. دا کار یې نارواو حکم پر شرک ځان ته یو څیز دی کله. اوس وګورئ یو سړی راغلی یو قبر ته انتهایی تعظیم کوي په شاشه د قبر نه راځي عاجزي مو ته کوي جاړي مو ته کله د عقیده دا چې دې زما د حال نه خبر راغلیم د لپته ادي ما ته بچی را کولی شي ما نه مصیبت تر کولی شي هم د خلکو دا عقیده شتا ځکه دې قبرونو والا تقواړي دې او ځکه دا تعظیم او عاجزی کې دا عبادت دی. خبره سمجھ ترانه الله د عبادت په مفهوم کې تو پوښی کنا یو سړی د ولی الله قبر ته تلې د یو بزرگ قبر ته تلې د عقیده دار چې دی ما ویني زما دار حال نه خبر دی دله زما ضرورتونه معلوم دي ځکه داغه نغواړي هم چې ماته بچی راکا مال پیدا راکا
او دې عقیده ده که ما د دې بابا په نوم نظر و نیاز رو نړلو نو دې ماله ټکر راکوي ماله نقصان راکوي دا عبادت دی بیا د عبادت غټ 3 قسمونه دي عبادت قلبی عبادت بدنی عبادت مالی عبادت قلبی د زړه عبادت عبادت بدنی د بدن عبادت عبادت مالی د مال عبادت نو مونږ چې مانځ کې وایو یا اسی وایو چې ایاک نعبدو یا الله مونږ خاص تعالی عبادت کو یعنی قلبی عبادت تا کو بدنی عبادت تا کو مالی عبادت تا کو دا پکې شامل ښه بیا د عبادت قلبی ځان ته بلا قسمونه دي د عبادت قلبی ای کې محبت هم دی محبت سړي پکې د ایاک نعبدو معنا دا نحبک یا الله مونږ سره مینا کو نو دا مینا د بلچا سره نه کوه مینا د خدای حق دی یو تبعی مینا دا هغه جدا خبره ده د خپل شیخ او مرشد سره د استاد سره د والدینو سره د اولاد سره د خدای مینا د اولوهیت مینا نو یو محبت دی قلبی عبادت کې یو رجا تما استاد الله نه تم چې الله مې دا کارم کوي الله مې دا کارم کوي دا عبادت قلبی دی د مخلوق نه دا تم مکوا او کدی تم د مخلوق د طرف پریکا بادشاہی دی مبارک شکل گدای د مخلوق نه تم مکوا خپل امیدونه یو رب پورې وتړه مخلوق پورې امیدونه متړه والدینو ته پکار دی چې اولاد پورې خپل امیدونه نه وابسته کوي اته سبا اولاد هغه شانتینین بیا دی ټینشن والی خوف یرا اخلاص دا ټول د عبادت قلبی اقسام دي ایاک نعبدو یا الله مون خاص تعالی عبادت کو بل چاله نه کو عبادت قلبی تعالی کو عبادت بدنی تعالی کو بیا بدن کې د جب عبادت د غوږ عبادت د سترګو عبادت د لاس په عبادت دا ټول به الله تکو دریم عبادت مالی دی عبادت مالی کې زکات شو چاته قرض ورکول شو د الله په لار کې خرج کول شو بعضی مفسرین وایي دا عبادت 3 اجزا دي دا عبادت سو اجزا دي دا عبادت 3 اجزا دي الحب الخوف الرجاء کپدی کی یو جزم نو بیا با عبادت نہیں یا دا عبادت 3 اجزا دي دا عبادت 3 اجزا دي الحب الخوف الرجاء لکه څنګه چې دا کټ 3 اجزا دي کټ د څه نه جوړ دی د بون نه د بازوګانو نه او د خپو نه
که خیسته بوند دی او خیسته خپې دي او بازوګانې نشته کټ به یي نو که ته د عبادت کې دا دوو تمه یره خو وخو مینه نه وه نو بیا عبادت نه دی ښه د عبادت څو اجزا دي کم کم الحب الخوف الرجاء الحب الخوف الرجاء کدی کی یوم نو دا عبادت نه دی امام غزالی رحمت الله علیه وی د عبادت لس قسمونه دي منځ روجا زکات حج تلاوت ذکر حلال رزق ګټل د گاونډیانو حقوق ادا کول امر بالمعروف کول نهی عن المنکر کول د سنت تابعداري کول راځي چې قران وګورو الله تبارک وتعالى زی په زی ترغیب ورکړي چې تاسو د الله عبادت وکړئ الله وی زما عبادت وکړئ آیتونه خو په دې عنوان باندې ډیر زیات دي یو څو آیتونه راوړوي سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 شلمه سپارہ ها یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو عبادت خاص کے ربکم خپل رب لرا عبادت یوازی خپل رب لرا خاص کے بل چالا عبادت او بندگی مکوے سورۃ آل عمران ورپسی سورۃ آیت نمبر 64 چې دا سونه اهمه مسله ده قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله قل یا اهل الكتاب ہوا یا اے نبی علیہ السلام یا اهل الكتاب اے کتاب والو تعالوا راشے الى كلمه یوی خبرتا یوی خبری تراشه یوی کلمی تراشه سوائم بیننا و بینکم چیز مونگا استاسو مینس کی برابر دا اکم خبرہ اللہ نعبد الا اللہ چی عبادت بد اللہ نا علاوہ دا بلچان کوا عبادت بیوازی اللہ لکوا سورۃ النساء اور پسی سورۃ گو رہے آیت نمبر 36 سورۃ النساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ بندگی خاص کے اللہ لرا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ سرا از ہم شریک مگر زوے سورۃ یاسین آیت نمبر 61 سورۃ یاسین آیت نمبر 61 اللہ رب العزت فرمائی وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي اللہ وی خاص زما بندگی کوئے هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مودانی غلار دا سونا پیغمبران چې الله را لګلی دي د هر پیغمبر دعوت د بندگی د الله وکا لکه سورۃ الاعراف تاسو وګورئ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 اتم پارا
ګوره دا اوس چې کوم آیتونه راړو که نه دې کې یو بلې خبرې طرف ته هم توجه کوئ. مونږ او تاسو ته به د پیغمبرانو دعوت معلوم شي د قرآن څه به راته معلومي شي د انبیاو دعوت به کوم ځای معلومیږي د پیغمبرانو دعوت به د چرته نه معلومیږي نو چې قرآن ته نه کښېنو دا به راته څنګه معلومیږي دغه به بیا خپل ترتیبي خیال مو دی دعوت به د قرآن نه معلومیږي دعوت د انبیاو تاسو وګورئ او په دې به بیا ځان پوه کوو دې سره سره به دا وضاحت هم کوو چې دې پیغمبرانو دا کم دعوت چلو نو آیا خلکو خبره منله او کنه مخالف کېده او آیا ته چې دعوت چلې نو ستاسو مخالف شته او کنه ستاسو ټول موافق دي دی الحمدلله زما خو هیڅوک مخالفت نه کوي نو ته د انبیاو نه موچت شوې لکه دې دعوت د انبیاو ایاک نعبدو مونږ وایي الله خاص تا ته عبادت کوو دا عبادت دونه اهمه مسله ده انبیاء کرام علیهم السلام خلق د الله عبادت طرف ترابللو لکه سورۃ اعراف آیت نمبر 59 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله دا انبیاء دعوت وګورا نوح علیہ السلام ویلو اے زما قوما اعبدوا الله بندگی خاص کې الله لرا عبادت خاص کې الله لرا ما لکم من الہ غیرو ورپسې آیت وګوره چې دا دعوت بیان کو خلق عبادت الله تروبل قال الملأ من قومه ویل غټانو د قوم دا غنا چې لږ غټان لږ مالداران غوندو کنه ګوره د انبیاء خلاف وکړه او نوح علیہ السلام تسویو انا لنراک فی ضلال مبین مون یقینا وینو تعالی رب گمراهی ښکارا کی ور نوح علیہ السلام ته گمراهی پیغمبر ته گمراهی نو تری دا مسله بیانې او ستاري خلاف نکیږي نو داسې نشي کېدی ښا ورپسې وګوره آیت نمبر 65 وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا او لګلی مو عادیانو ترور د دی هود علیہ السلام قال نو هود علیہ السلام څه نوې مسله بیان کا هود علیہ السلام هغه مسله بیان کا کما چې نوح علیہ السلام بیان کړي وا ویا قوم اعبدوا الله ای زما قومه بندگی خاص کې الله لرام نور پسې آیت وګوره قال الملأ الذين كفروا التهود علیہ السلام خلاف شو ویل غټانو هغه کسانو چې کفر کړو د قوم دا غنا ان لنراک فی صفاها یقینا مونږ وینو تعالی را پک مقلتیا کې ته ډېر کمقلی ور پیغمبر ته کمقل وي دا دونه کمقلو وانا لنظنک من الكاذبین او یقینا مونږ وینو تعالی را د دروغجنو نام دارنګي وګوره آیت نمبر 73 وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا او لګلی مو سمودیانو تر ورته صالح علیہ السلام اغم دا مسله بیان کړي وا چې یا قوم عبد الله د انبیاء دعوت او عبد الله دا د انبیاء مسله وخا وګوره نه پکې د اقتدار خبر شته نه پکې د کرسي خبر شته بس د الله بندگیو کې الله له بندگی خاص کې او عبد الله نو وګوره د قوم رویه آیت نمبر 75 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ویل غټانو هغه کسانو چې ځان غټګنل او د قوم د صالح علیہ السلام نا هغه غریبانو ته وی چې ایمان وروړلو تاسو خبرې چې صالح پیغمبر دی هغه وته وی یقینا مونږ په هغه څه چرالی ګلی شو یو مؤمنون ایمان وروړونکو دارنګ وګوره آیت نمبر 85 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا او مونږه لګلیو مدین والو ته
ورور د دې شعیب علیہ السلام هغه څه مسله بیان کړې وا ډیر خلک یو یرا دا نوې مسلې دي دا ډېرې پخوانې مسلې دي ښا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ګوردا مسله شعیب علیہ السلام بیان کړی وا نو نه هم پاره وګوره شعیب علیہ السلام ته زونه تیری واچولې ډوډېګانې پیو خوړې یار ډېرې کرامه وته وک قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك توباسمغا توباسمغا تام چې ویلاکه کې دین بیان کا خلق وي مونږ توباسونو خوشاله شام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب خامخاتاب باسمغا اے شعيبا او دا مومنان تا سرا یا بزمون دی دین تر اوړې دا غنا ایتونه دي دا خو مش نمونه اسخرواره راځي چې دا وګورو چې دا عبادت با ترکم وخت پورې کې نو دام قران کې راځي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کا ودر افدا تر دې چې راشي تا تمرګ دا عبادت به تر مرګ کې زکا بل مقام کې الله فرمایي سورته زاریات کې چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون توجه شورنا وذكر انبیاء کرام علیهم السلام د عبادت د دعوت د پاره الله فرمایي ما دا انسانان او پیریان پیدا کړی د خپل عبادت د پاره دا عبادت بکې تر مرګه اوس یو خبر باندې ځان پوکو چې مشرکانو په عبادت کولو مشرکانو عبادت کولو هغه مشرکانو خیراتونه کوله هغه مشرکانو خانقاهم جوړ کړي وا تعمیر کو تعمیر د مساجد کو اجعلتم سقایت الحاج حجاج ته وبم ور کولی ستوانم ور باندې اسکلا او الله تو عبادت الله لو کینوی عبادت کو اصل د عبادت مفهوم کی وحدانیت دی چې بندگی به یوازې الله لکوي د مشرکانو جګړه پیغمبر سره په توحید د باری تعالی باندې و جګړه په سوا په توحید باندې جګړه په سوا ونه مشرکان ډیر خلکو منځونه کول خیراتونه کول نوم عبد الله عبد الرحمن کې غوذو وړوتا د عاشوري روزي نیولا غلامان ازادولا الله خالق منو مالک منو رازق منو مدبر منو کارساز منو دا ټول کائنات یوازې یو الله چلی دی کی دوا او د دې جګړه د پیغمبر سره په توحید باندې وا په دې یو څو آیتونه سورۃ سواد وګورئ ابتدائی آیتونه سورۃ سواد 23 پارا آیت نمبر 4 وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وعجبوا خلقو ناشنا وګڼلا خلق باندې جیبو لګیدا او دا ارد دور کې دا مسله کې جیبه بلګي ښا وعجبوا خلقو ناشنا وګڼلا ان جاءهم منذر منهم چراغي یو ير ورکون کې د دینا پیغمبر ورتراغي د دینو نو وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ویل کافرانو دا جادوګر دی غټ دروغجن دی دا ولي ولا غټ دروغجن ویا دا ولي ولا جادوګر ویا وجه ورپسې آیت کې اجعل الالهه الها واحدا دی دا ټول خدایان یو الله ګرځیا دی وی یو الله نو یو الله دی وی مشکل کشام یو الله حاجت روام یو الله غوث اعظم یو الله دستگیرم یو الله نو داتام یو الله گنج بخشم یو الله د طبي ذمہ دارم یو الله د ټوخي ذمہ دارم یو الله اولاد ورکول عالم یو الله
نو زموږ لات منات پس کوي دی خو لات د دې ذمہ دار دی او منات د دې او غزا د دې دا پیغمبر وی یو الله نو یو الله نو یو الله اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب دا غو ناشنا سیز دی بیا وانت ولقل ملو منو مشران تن لاړو کشرانو توي انیم چوزه زه واصبروا على الهتكم دا خپل خدایان راټینګ کې دا دې چې کوم خبرې کوي ما سمینا بهذا فی الملت الاخره دا هم په خوانه وی اوریدلې سورۃ زمر آیت نمبر 45 وګوره ورپسې سورۃ کوم سورۃ ها سورۃ سوکته زمر وی زمر خدا زمر نه زمر د میم زور دی ها دا صورت دی د میم زور آیت نمبر 45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چې کله یاد شي الله وحده په توحید سره او قران کې توحید ذکر شته داسې مدارس تا داسې علما شتا چې د توحید عقیده وسو خي دا لفظ د توحید به په عمر کې په خله نه راغلي طالب شاګرد به د توحید دا ټکي په خله دي نه وي تاسو نه تاسو خبره دا قرآن وحده توحید دوی کنه وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کله چې یاد شي الله په توحید سره اشمئزت تنگ شي اشمئزاز دي ته وی کنه چې سړی غوسه شي دا زړه تنگ شي او پرې تندي تیار شي دې ته اشمئزاز وایي الله اکبر کبیره وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کله چې یاد شي الله په توحید سره ته مصیبتونه لرکون کې یو الله صحت ورکون کې یو الله نظام چلون کې یو الله د نظر نیاز لایق یو الله ګور په دې د بېمانه خلکونه تنگ شي دا علاجم کوي چې زه خو چې د دې مسلو سره تنګېږم نه نو پدې مسله باندې تنگ شیرونه د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې په آخرت ایمان نه ساتي و اذا ذکر الذین من دونه او کله چې یادېږي هغه کسان چې سوا د الله نه یا د الله نه علاوه نوري کې سی ورته کې چې پلان کیږي کې پیر پکاسه کې کله را بن کړي و پلان کیږي کې پیر سیبا د روحونو کا سوړه د ملک الموت نو واپس کړي و د یو لسمې ځوان د 12 کالو ډوبه بیړې را استوا شفت تبریز بابا ملتان کې نور را کوس کړو اذاهم یستبشرون دا وخت ډیر خوشالي ښا اره دې ته مسلې وي ښا الله اکبر کبیره دا جګړه چې وا دا په توحید الله کې وا سورۃ مومن وګوره ورپسې سورۃ آیت نمبر 12 ذالکم بانه اذا دعی الله وحده دا پدی وجہ تاسو نن عذاب کې گیریه چې کله دنیا کې را بلل کېدو الله په یو والی سره په توحید سره کفرتم نو تاسو خو نه منلا او کدا الله سره شرک کېدو نو بیا مو منلا نو ځکه نن په عذابونو کې گیریه دا غنا ایتونه دی په قران کې نو جګړه د مشرکانو سره په توحید کې وا په دی وجہ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا اعبد الله معنی کوي وحد الله یا ایها الناس اعبدوا معنی چې دا ابن عباس په وحیدو سره کوي قرآن کریم کې نعبدو ات پیری راغلی او حکم د عبادت په قرآن کې 275 کرته شوی دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا عبادت بغیر د الله د مدد نه نشي کېده نو ورپسې جمله کې ایاک نستعین ذکر کا
وإياك نستعين وإياك نستعين یا الله مون خاصتانه امداد غواړو د استعانت معنی دا امداد غفتل دا مسکون کې درخواست کوي یا الله عبادت میں شروع کوستا استانه امداد غواړم چې دا عبادت پورا کما استانه امداد غواړم د حوادثاتو نه مې وساتې د بیمارۍ نه مې وساتې د نور موانعو نه مې وساتې وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کې دا بندا د الله نه علاوه د نور خلق نه براءت کوي چې نه جبرئیل نه امداد غواړم نه میکائیل نه امداد غواړم نه یو پیر نه امداد غواړم نه یو ولی نه امداد غواړم نه د یو پیر نه امداد غواړم بلکې اے ربا یوازي تا نه امداد غواړم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یا الله مون خاصتانه امداد غواړو د بل چا نه امداد نه غواړو او چې مونږ او تاسو قران کریم وګورو کنه وګوره پیغمبرانو د الله نه امداد غوښتو څنګه پیغمبرانو د الله نه امداد غوښتو لکه وګوره آدم بابا دا دلته مونږ وایو څه مسله نه کوي زمون یو ملګری د متویر شاه صاحب اوس وفات شوی دی الله دې وبخي ډېر ښه ملګری و زمونږ 400 کې د پړانګو کې چا سره شپه راغلی و پړانګو کې وخت یو شو نو هلته چا ته کوم ملګري دی زمونږ شپه د هغه پلار راته ماخوستن کیسې کولو نو دلته مخکې تبلیغ ورته راغلي وو وایي چې هر سال الله کوي مخلوق ته نشي کولی بسترې مې ورته کول چې زرغې ته نه سړي راوړو دا پیر بابا او دا کاکا صاحب او دا باباګان دا چې دي څه نو پیرشاه صاحب باندې دا چې غږ پک او د دې غرونو کې بوسته د شپې دا تبلیغ والے په پاکستان په نرمه سره وي او دې په ډېر په سخت سره وینا کوي یو دا یو په تو وګوره غږ باندې کې د شپې بچت وي او بیا لګیا شو یره د ماري سترګې کې تکلیفونه پیر بابا ترړه مالته نزدیک شو اپلان کی درگاہ کرن نا وقت پوری دا کسی کولی اب اس ویسا دے بدی مارے ماں تغلی کو تکبیر نوری گفتا یہ حق مکہ بدی دی لگی آئی اب تی سار شو ما یو عالم توی میں ما خو حج تکستار بدی عنوان پاسی دم لگا خبر میں وہ کاغا نمانا بیتاری دا خبر پر دغزے کی کری اور تری جوندی پر خودی دا څه خلک اوسم شته چې په وخت وینه یو الله را مدد کا هغه دا نه وایي انتصار منځو شو سلام مجار با سره ما خطبه مې ویله مانځه پسې او د شپې خو موږ دغه ټولې خبرې اورېدلې مې دوست په زموږ ووري د پیغمبرانو شان مو ذکر کو چې په تمام کائنات کې د پیغمبرانو نه علاوه خلق د پیغمبرانو درجه ته نشي رسیدلی نه اولیاء نه بزرگان نه علما د یو نبی درجه ته رسیدي په دغه انبیاء کرام علیهم السلام باندې حالات راغلي پریشانې به راغلي نو چې بچا په خپل پریشانی راتلی شي بیماری په راتلی شي مرګ په راتلی شي ادا بچا بیماری لري ادا بچا نه تکلیف لري نبی رسول الله ته کسان راغلي وو سورۃ توبه کې به مضمون راشي ان شاء الله چې موږ jihad د زور موږ ته وکړ دي پیغمبر ما سره نشته ژوندې پیغمبرو چاته یو نشو ورکولې صحابه خو واپس بیا ډېر جړل رقم jihad نه پاتې یو پیغمبر یې وخت نشته د انبیاء ډېر لوی مقام دی په دې انبیاء پریشانې راغلي بیمارې په راغلي تکلیفونه په راغلي مصیبتونه په راغلي نو دې پیغمبرانو په خپل مصیبتونو کې څه کړي راځي چې یو څو ګورو سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 وګورئ په انبیاء حالات او په دې حالاتو کې د غیر رویه سوا سورۃ الاعراف
اتم پارا آیت نمبر 23. قال وی آدم علیہ السلام او حوا بی بی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ای زمونږ ربا مونږ ځان لکمی کړي کتره لبخنه نه کې ترا باندې رحم نه کې مونږ بشوره تاوانیانو نام. وګوره آدم بابا مصیبت کې چاته چغواله و الله ته چغواله وا. وګوره سورۃ مومنون آیت نمبر 26 د نوح علیہ السلام حال بیانې رب انصرنی بما کذبون. اے زما ربا ته زما امدادو کی. سورۃ قمر کې راځي فدعا رب انی مغلوب فانتصر. دارنګ سورۃ بقرہ کې راځي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انك انت السميع العليم. ابراہیم علیہ السلام رب ته پکار کیا. وګورا پیغمبران د الله نه سوال کی رب حبلی حکما رب حبلی من الصالحین. و ایوب اذ نادى رب. سورۃ انبیاء خود انبیاء د حالاتونه ډک دی. التد ایوب علیہ السلام حال بیانې اذ نادى رب دې چغه کا انی مسنی الضر. تاسو بدام اوریدلی وی ایوب علیہ السلام په بدن کې چینجی شوی اوریدلی مو دي. ایدا څونه غلطه خبره تاسو اوریدلی چې ایوب علیہ السلام په بدن کې چینجی شوی او چې بیا به د بدن نه چینجی پریوتو نو بیا به راواغستو بیا به بدن کې واچو چې جبه پورې راورسید ویرا به استاد ذکر نشم کولی. زمون خدا عقیده ده چې د انبیاء او د دنیا زندگی ختم شي او دفن شي کنه نو داغي بدن تازه چینجی پکې نشي کېږي خوري نشي وړي. اته مې د ژوندۍ پیغمبر په بدن کې چینجی شو بدتمیزه به ادبه خبرم خیال ته راځي کنه. زمون عقیده دا پیغمبران په قبرونو کې تازه دای بدن ته دا خورت نشي ویلي. په دې دا حرام مرګ د انبیاء بدن د حرام سمجھ ته خبرانه ده. دا د مقررین خلکو ته وای کنه خپلم جړی او خلکم جړی او ایوب علیہ السلام بدن کې ګوره چینجی شي وو. د دې ذکر قران حدیث کې نشته. دا غټه بے ادبی ده د انبیاء مبارک ښه. دا چې په نوې سړی یو سړی چې دا څنګه چل یار دا خو چې زما ذهن کې پخوانی کم علم واخو ټول ګډ وډ شو. نو هغه ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغلی و. نو بیماری کې چې د پیغمبر د قبر خوري وروړي چې د یو پیغمبر قبر ته ځي که ستارونه وروړي. اوس پکې بعض خلک د غاړې تایا د علاج ته تار چولی وې دارا ته پلان کیږي کې سړی راو دي تبه راته تړلې ده. ته ته مولې دي تاسو ورته سوکته بیتل ته په پیژنې ټمپریچر بخار نو وې دې تبه تړلې چې دا صرف تبه تړي کنه ځړیم تړلې شي او کنه ته شوګر او نور مرزم تړلې شي. دې راته تبه تړلې ده. ټول د انکم سورسز دي ښا دا د خلکو کې دي خرابای او دغه د خلکو نه پیسې وبادي په مختلف بانو سره. وګور ایوب علیہ السلام بیماری کی چغه کا انی مسنی الضر رب بیماری ما او انت ارحم الراحمین. وظنون اذ ذهب مغاضبا. سورۃ انبیاء دی او یاد کغه مئی والا چې مئی تیر کړو یونس علیہ السلام نو فنادا فی الظلمات فغتیرو کی چغه کا چې آدم بابا را مدد شي. نو اے نوح علیہ السلام را ورسېږي بیماری مې تیر کړې ما دا چغه والے چې آدم بابا را ورسېږي نا چغه کا فنادا فی الظلمات الله الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. پدریو تیارو کې چغه کا د مې د ګېړې تیار وا د وبو تیار وا د شپې تیار وا. اے طالب جانا اے مولوی صاحبہ یو د شپې تیار ده یو د کمرې تیار ده یو ځان له پدې سترګو دا سره واچوي درې تیاری شوې کنه ته دې کې الله له پټ رنگ پر ګجاړه چې ربا
زه خو راغلی مصدر در میں حافظ قرآن کې بهترین عالم میں کې عمل والا میں کې ربا څه مصیبت او تکلیف دین والله له چغې کزان له درې تیارې برابر که په تیارو کې چغه که ته بیا ګوره اوس کوم ځای طالب علم خو ښکلې اکلت تړی ثم شربت چاټې ثم لبست شړی ثم ذهبت الى باړی اکلت تړی او شربت چاټې او لبست شړی ای خو دشي او تاجوز ته نه راپاسي نفل نه کوي یا الله علم نافع راکړي دعاګانې کوي ایو مقدا وګوره یونس علیه السلام فنادا فی الظلمات نو وګوره سورته ال عمران کې راځي دا زکریا علیہ السلام واقعا چغه کا هنالک دعا زکریا رب بچی نشتا نو بچی غواړي نو چان غواړي د انبیاء کرام درته دي دلته وزنګ په معاشره کې چا بچی نه کې د پیر بابا ته بتلو اجر چا بنی ازبین اون ته بچی وکړه زمونږ د علاقې کې جاخي وي او د چا ازبین بچیو چا بڑا برکو مکه او د مونږ ځان له بابا غانو غوښته دینو ته زیارتونو مو غوښته دي ښا پیدل بتلو بے ابل بتلو الته به توافونه کول د درنګیر چا پیر بتاوي دو ادا مسئلے چانه بیانولې الله اکبر کبیره وګورانو زکریا علیہ السلام وی رب حب لی من لدنک ذریه طیبه یا الله مال بچی را کی پاک بچی را کی خو طیب بچی را کی صرف بچی نه غواړي ها یو داسې بچی چې سره درد دی مور پلار والا یو سوی او دی بل سوی هغه پلار غریب استړی استومانه د پټینه راغی کنه نو دو ځامن لګیاو یو په کمپیوټر لګیاو بل په موبایل کې لګیاو د پلار دی بچی دی یوبر اوړه او دی بابا زوګار نیم لپټاپ کې کار کوما هغه به دی بابا په خپل روانه ده بدتمیزه خبره نه مني هغه مو روانه ده په خپل ځان ته روانه نو په داسې اولاد به تاسو کې ښه طیب بچی تابعدار بچی رب حب لی من لدنک ذریه طیبه وګورا په یعقوب علیہ السلام سون لوی پریشانی رااله هغه په پریشانی کې چغې کې انما اشکو بثی وحزنی الی الله زه خپل غم او د درد اظهار یو الله تکوما او دا خلک بوزم په معاشره کې چې کله بچی به غوښته نو درگاہ ته بتلیو پپو بابا ته بتلیو کاکا صاحب تا پیر بابا تا بادر بابا تا زنانه بتلی ویل ته به چړا کولا فریاد به کو بابا تا زنانه بلګیاوي وې زوی او منشته دې زرا غلی تعالی يم حرم در قسم که خبر ز خپل حال يم د خپل حال نیم خبر خو تا تراغلی ما کور کېشته یو ټوکی ستا جنډې لمې منلې دي ګډو یا چیلې مې ستا په نوم باندې منلې دي او خورې مو دارو دي چې راوړو ستا د دره او ستر راته ماف دي د زیارت د منجوړه زیارت د منجوړ نه به ځانه هم ستر نه کوخه نو موږ د هر مصبحر رکعت کې وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعين یا الله خاص تعالی بندگی کو خاص تعالی مدد غواړو نو په مانځ کې قبله ته مخ لاس پنامه برملا اعلان کو په مطلب نه پوهیږو د مول نه بعد بیا وی پیر راورسه یا عبدالقادر جیلانی یا علی مدد دا چې بیا وایو دا دی غریبانان په مطلب باندې نه پویا حدیث پاک کې مرضی نبی علیہ السلام فرمای اذا استعنت فاستعن بالله چې کلم د امداد غواړي نو یوازې د الله نه غواړي بل چا ترا مدد چې مو دا مونږ په هر موس کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعين دا د الله او د بنده ترمنځ مشترک دي دا مخ کې د الله صفاتو اوس ورپسې بنده دعا کوي او اهدنا الصراط المستقيم کې تعلیم د دعا دی او په اهدنا الصراط المستقيم کې نورم ډېری مسلې شته که زندگی و ان شاء الله سبانی درس کې مونږه مسلمانانو ته صراط مستقيم دی معلوم صراط مستقیم ستوي او عام خلق معنی کوي اهدنا الصراط المستقيم او خیر مونږ ته نه غلار دا څه وایي کنه وي دا څه معنی کوي کنه دا نه غلار ته معلومه نه ده نو بیا څنګه وایي چې موږ نه غلار وکړو نه غلار خو د دین اسلام او مسلمانی او د قران نه غلار نه ده نو دا اهدنا الصراط المستقيم معنی څه ده
او سره دعوت چلوي نور مسلمانانو ته وایي چې سبانه زمون سبانه لیکچر او درس دا په صراط مستقیم ان شاء الله. اللهم صل علی سیدنا محمد برحمتك.